زما نوم محمد علي دی د بهشتي هسپتال امپلای یم ډیزګنیشن پوسټ مې چوکیدار دی د ترانسپورو پرزیدنټ یم د بهشتي زمونږ یو مسله داسې راغله وه د چارکول باره کې چارکول باره کې داسې مسله راغله وه چې څنګه ټیکهدار هغه څیز اخیستی و دی هغه څیز سکارې راوړي هغه څیز راوړی خو هغه معیاري نه و خاورې وې هیرې وې بیا په هغې کې موږ یو کانفرنس کړی بیا هغه کانفرنس په دغه باندې دوی دغه ډي سي صاحب پکې یو کمیټي جوړه کړه نو هغه کمیټي چې لاړه نو هغه هم هغه څیز ریجکټ کړو بیا د هغې نه پس دوباره ټیکهدار هغه څیز د سکاره یې راوړو بیا پسې موږ لاړو د هسپتال ته موږ زموږ خپله کمیټي ده او هغه لاړو موږ هغه چیک کړو نو چې چیک کړو دغه کړو معیاري او ښه برابر وو او اوس هغه څه چې هغه کوم راوړلی نو هغه ښه زبردست دی او سپاټ باندې پروت دی که څوک میډیا والا یا هر څوک چې ګوري نو کتی شي دغه څیز یې ټیک راوړلی نه هغه کوم زړی چې راوړي وای واپس کړو هغه بس هغه ځان چلته پراته دي بس کوششین دی ګزاري او هر شي چې چلته سر کې ځان دې سر کوي خو اوس چې کوم څیز راوړلی هغه ټیک دی ټیک دی او تاسو ته مطمئن زه ما ته مطمئن یم ما خپل سپورټ سټاف هم ټول لکه ستا نور ملګري ټوټل ملګري چې دي کوم سپورټ سټاف چې دی هغه بالکل ټیکهدار راغلی بیا خپل صاحب سره مې راوشو نو هغه ورته بار هر یو کس پسې زه ګرځېدلی چې ضرورت څیز ټیکهدار راوړلی هلته ګرځېده جوړ کړي او خپل څیز ځانه جوړ کوي او ښه باقاعده راوړی ما سره زموږ د سپورټ سټاف کوم کلمین چې دی شوکت علي هغه راسره هم دغه ناست دی هغه هم د څه مننه شوکت علي دې باره کې څنګه بسم الله الرحمن الرحیم مطمئن یې مونږ اول چې کومه ډیمانډونه مونږ ورکړي وو نو هغه اوله کې سپلای مونږ ته نه وه شوي بیا دویم ډیمانډ چې مونږ کله ورکړو نو دې ټیکهدارانو صاحبانو هغه ډیمانډ دغه مونږ ته وکړه سپلای یې وکړه خو کوم چرکور چې وو هغه لکه صحیح نه وو هغې کې مونږ د ډي سي صاحب سره کېناستو ډي سي صاحب سره میټینګ وشو ډي سي صاحب بیا ولګېد هغې کې یو کمیټي جوړه کړه زموږ چې تاسو لاړ شئ دا چیک کوئ کمیټۍ رپورټ ورکړو چې یاره دغه کوم چرکور چې کوم دي دا ناقص دي هغه فیل شو بیا دوی ته بل دغه ډي سي صاحب هدایت جاري کړی چې یاره تاسو لاړ شئ دوی ته کوم صحیح چرکور چې هغه سپلای کړئ اوس کوم چې ښه چرکور وو هغه دوی سپلای کړي دي مونږ ته راوړي دي پراته دي زموږ چې څومره ملګري دي مونږ بېګا هم پرون نه ابروز مونږ خپل وټساپ ګروپ له ورکړي دي مونږ خپلو ملګرو ته هم ویلي دي چې یاره ستاسو چې څومره سپلای ده هغه راغلې ده تاسو خپله سپلای کولی شئ سپلای او هغه کې مونږ د ډي سي صاحب هم شکرګزار یو چې هغه زمونږ د سرکاري ملازمینو په سر باندې دومره ولید چې کوم ټیکهدار چې څومره دغه تاوان هم وشو خو هغه شی ریجکټ کړو هغه یې کینسل کړو نو اوس مونږ ته سپلای شوې ده بلکل سپلای تیاره مونږ سره پرته ده څوک چې هم راځي هغه د خپل چرکور چې دي نو هغه د خپل وړی شي دا لکه تیار پراته دي بلکل مونږ سره پراته دي او هغه دې راځي د ټیکهدار صاحب سره ملاویږي خو زمونږ د سوپرډنټ صاحب نه هغه چیټ اخلي زمونږ چې کوم سرکاري ملازم دی هغه به په خپل نوم باندې چیټ اخلي هغې کې به باقاعده د هغه د ورځو د حساب وي چې یاره د ده پلانې ورځې دي د هر سړي د ورځې یوه دړۍ چرکول دي هغه به ځي هغه خپل چیټ به وړي ټیکهدار ته به حواله کوي او خپل چیز به په هغه ځای باندې جوړ کړي هم کوم صحیح معیار چې کوم دی د زمونږ چې کوم نوکر دی او د هغه خوښ چې او دا دي هغه به ورته تلي او هغه به ځان خپل چرکول چې هغه ووي نو مونږ د هغې نه بلکل مطمئن دا یو کس دا د ورځې چې څومره دي نو لکه د ورځې د یو ملازم چې دي نو هغه 5 کیلو دي یوه دړۍ دا ټیکهدار دا ځل چې کوم چارکول راوړي د هغې نه تاسو د دې نه اوس مونږ مطمئن یو ملګري چې ټول ملګري مطمئن دي څوک چې هم ځي زمونږ چې څومره ملګري دي څومره ملازمین دي د 16 سکیل نه لاندې چې څومره کسان دي د ایکس سکیل نه ونه تر 16 پورې هغه تللی شي او هغه چې کولی شي او خپل چې څومره د هغو د ورځې څومره حساب وي نو هغه زمونږ هسپتال کې چې کوم دی سوپرډنټ صاحب ناست دی د هغه نه د خپل رسید اخلي او هغه د ټیکهدار ته حواله کوي او د هغه نه د خپل چرکور چې دي نو هغه اوچتوي